بل چې کوم دی هغه ته غملې ته وړي دي اوم بیوجي ممبران وړي دي دا بیوجي ممبران د هسپتال د ښېګړې دپاره غلي د ښه رولز پالیسۍ جوړېدو دپاره غلي او که نه زما په نظر کې خو دا غلا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هغه په نوټس کې زه راویستن غواړم نوښار پریس کلب فورم نه مونږ ته وایي چې کوم ګاډی دی نو دا میډیکل ډایرکټر دته اخیستی شوی فوري طور سسپینډ کړي محکمې فارغ کړی شي کوم ګاډی دی دا دی ریکور شي او دې باندې باقي ایف آی آر پکار دی چې چا ګاډي ورکړی او چا سره دی پای پای پکار خبره نوښار باید علمني چې دا کاروایانې چې زمونږ کوم نوښار دی د هغوی کومه مطالبه ده السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زه کامران خټک زه یم کتونکو نوښار پریس کلب کې موجود یو د ټولو نه مخکې بلا تمهید مونږ به خبره د قاضي میډیکل کمپلیکس او د محکمه ایجوکیشن د نورو ادارو او نوښار له مبارکي ورکو نوښار مبارک دی شه او د نوښار زلمي له ځوان له نوجوان له او د غي د داد خراج تحسین مستحق د حرکت او برکت مودا نتیجه ده چې وزیر اعلی نن ستاسو په دې نوښار کې ګرځېدو سیکټري ایجوکیشن او نور اعلی حکام ستاسو په دې نوښار کې ګرځېدلي دي مختلفو سکولونو د هغې دورې شوي دي او د هسپتالونو اچانک دورې شوي دي او دین علاوه ستاسو چې کوم مقامي سیاستدانان دي نو هغوی کې یو حرکت را پیدا شوی دی دا خلق ذمهداران دی به ستاسو په دې کوڅو کې او ستاسو په دې ادارو کې د دې د بهترۍ دپاره خپل کردار ادا کوي او ناس به او ستاسو حرکت او برکت ګرانو کتونکو نن قاضي میډیکل کمپلیکس باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا اچانک چاپه قاضي میډیکل کمپلیکس چې څنګه تاسو تخکاری او مونږ تخسیو سټاف نو ډاکټرانو کمیو دوایانو کمیو سهولیاتو فقدان بدترین گندونه د صفای ناقص انتظام وزیر اعلی سخت برهمه اظهار کړی دی که حکام دي نو د هغوی خلاف کاروایی هدایت یې کړی دی مونږ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د هغوی شکریه ادا کوو چې زمونږ په آواز باندې د دې خلقو په آواز باندې د نوښار په آواز باندې د نوښار د ادارو کې نه صرف ګرځېدلی دی بلکې د سخت او نظر راتلونکي کاروایی باره کې هدایات ورکړي او دې سره سره مونږ ډیمانډ کوو دلته کې چې نور کم کرپشن شروع دی او محکمه معدنیات خصوصي طور باندې د سونې غیر قانوني معاملات صرف ستا د صوبې معیشت بدلولی شي او تا مستحکم کولی شي او ستا ملا مضبوطولی شي هغه سونه د دې صوبې نه یو مافیا اغلا کوي او بار ملک ته وړي ستا په دې ملک کې نه پاتې کېږي د دې خلاف هم کاروایي وکړه په دغه غرونو ودرېږه چې دلته زما ریټ دی او وزیر اعلی په خپله په هغه غرونو باندې ودرېږي نو خلقو ته به دا احساس وشي چې حکومت او ریټ کامران څه به وایي د قاضي میډیکل کمپلیکس تفهیم بھائی نن چې کوم چاپه ولګېده دا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی کوم چاپه والا نو یو ټایم ته پر خو زه په دې لحاظ سره حیران شوم چې یاره مقامي صحافیانو ته یې ویلي نه دي اطلاع نه ملاو شوي خو بیا بل طرف ته اچانک رالو بل طرف ته تفهیم زه په دې باندې خوشحال شوم چې یو وزیر اعلی یا حکومتي نماینده خپل مفاد نه وي نو هغې هر څه کولی شي هغې د برایي نقشه بدلولی شي ما एकदम آیټم کم خیالات او صفه وه هغه پلټاو شوه ما ته خیال رالو چې یاره دلته نوښار کې بل وزیر اعلی هم دلته پاتې شوی دی چې هغه دلته سیاست هم کوي هغه دا قاضي میډیکل کمپلیکس ایجوکیشن دا ټولې ادارې کې بربادیانې پیدا کړي دي اصلاح کوشش نه کوي که نه هغه هم اصلاح کولی شو هغه بربادیانو کې حواله کړو بل وزیر اعلی نگران چې لږ وخت لپاره راغلی دی هغه د خپل ذمهدارانو احساس ما ته داسې معلومېږي جج هم پاتې شوی نو هغه ذمهداران هم دلته مخامخ راځي چې څنګه یو جج کردار ادا کوي داسې وزیر اعلی هم یو جج وي انصاف کونه والا وي نو موږ چې کوم ټاک شو کوو کامران خټک تفهیم بھائی کوششونه فرد بھائی انویسټیګیشن سټوریانې راباسي نو دا خلکو موږ ته وایي چې یاره تاسو لګیا وي کوششونه کوئ خو د هېڅ رزلټ نه راځي نن موږ ومنله چې یاره رزلټ راځي خو صرف ذهن والا حکمرانان پکار دي نن چې ښه ذهن والا حکمران نگران کم چیف جسټس خیبر پښتونخوا کې مقرر شوی دی هغه خپل ثابته کړه چې اچانک رالو صحافیانو ته یې ونه وي خو چونکې موږ ته یې نه وي خو موږ په کم موږ ټاک شو کوو موږ کوم انویسټیګیشن سټوریان یا به قاضي میډیکل کمپلیکس کې ایجوکیشن کې نور ادارو کې هغه په نوټس کې دي هغه ته مخامخ کې دي او هغې مطابق باندې په هغې مطابق بالکل تفهیم بھائی دا خبر صحیح ده خو موږ سټوریانې وي
چا وزیر اعلی ته رسېدلي خپل ادارو پترو رسېدلي خپل کتلې دي په هغې باندې نن وزیر اعلی خیبر پښتونخوا رالو اچانک رالو او چې رالو نو تفهیم باندې موږ قاضي میډیکل کمپس اربونو کربونو روپۍ په دې باندې لګېدلي دي او اربونه کربونو روپۍ دی ته فنډ راځي چې نور ورځې خو پرېږده چې ډاکټران پکې نشته دی او اندرونه د چوک پډراج کرپشن بازار ګرم دی بد انتظامي د ډسپلین نشته دی یو سیاسي دفتر ته جوړ شوی دی بیا خاص کر هفتې اتوار باندې چې قاضي میډیکل کمپلیکس ته لاړ شي نو هلته ایمرجنسي کې ډاکټر مشکل سره میلاویږي دی کې کوم پرایویټ دغه نجي شعبې کم پریکټس راویستی ډاکټران موجود وي هفتې اتوار باندې هغه ډاکټران هم دلته کې موجود نه وي چې خلکو نه فیس اخلي عام دلته موجود نه وي ته چې راشي ته به یې هفتې اتوار باندې چې لاړ شي نو ته به یې دا یو ډسپنسري ده نن چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا رالو او دلته دوره یې وکړه نو دلته ډایرکټر هاسپټل چې دوه رانې ناست دی او عدالت نه لرې کړی دی لرې کړی کم دی ډاکټر انور وزیر ډین او ایچ ډي عہدې نه فارغ کړی دی هغې په دې عہدې باندې برابر ناست دی نن هفتې پرې چې وزیر اعلی نگران وزیر اعلی رالو قاضي میډیکل کمپلیکس ته ایچ ډي ډین انور وزیر موجود نه و میډیکل ډایرکټر ډاکټر اقتدار الدین موجود نه و بل دی ذات یو چمچه جوړه کړې ده ډي ایم ایس ډاکټر مشتاق موجود نه و اسپتال صفایي داسې بدترین حالت و چې وزیر اعلی خپله تېرېدی نه شو هغه ما خپل ګوټن ماته محسوس کېږي دا کوم خاص مین دلته لګېدلی دی دې دوران کې واټ ته وګرځېدو واټ کې خلکو نه تپوس وکړو هغوی به ته ټول ووایي چې یاره مونږ ته هېڅ دلته نه میلاویږي سرج دلته مونږ ته نه میلایږي وزیر اعلی سخت پر همۍ اظهار وکړو دلته چې پوه شو نو بیا एकदम ډاکټر اقتداري میډیکل ډاکټر د هغې په منډه منډه رارسېدو چې رارسېدو هغه ورته اوس ما ته مه راځه دلته ما ته تاسو د هسپتال قاضي میډیکل کمپلیکس ټول نقشه ما ته پته لګېدلې ده ټول زه پوه یم دلته کم کرپشن روان دی کم انتظامي روان ده د قانون عدالت تاسو نه بنوي دلته بیا چې واپس لو نو ډاکټر اقتدار الدین چې میډیکل ډایرکټر دی هغې سره ګاډي پورې تلاوتې ما سره ګاډي پورې مه ځه تاسو ټول زه د هسپتال نه فارغ وم د هسپتال نه تاسو دې نه څه جوړ کړي دي مفهوم باندې نن چې کوم خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی کوم دوره وکړه هر وزیر اعلی ته دا پکار دي چې هغه خپل منصب سره د خپل د کرسۍ سره انصاف وکړي هغه نن انصاف وکړو او تمه لرو هیله لرو چې پیر پرېز چې سرکاري دفتر کلاو شي دا اډرونه مو شوي دا میډیکل ډایرکټر مو فارغ شوي اقتدار الدین کم دغه سسپینډ کو کم ډي ایم ایس سسپینډ کو نو ډاکټرانی سسپینډ کو دا ټول فارغ هي بل وزیر اعلی پاتې وفاقي منسټر هم پاتې واغه خو ما एकदम فرد بھائی ما په ذهن کې एकदम رالو چې دلته یو بل وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پاتې شوی دی او دلته سیاست هم کوي عوامو نه ووټ هم خلي او دا ادارې کو قاضي میډیکل کمپلیکس دی کوئی ایجوکیشن دی نور ادارې دا د عوامو خدمت لایق نه جوړ کړي د کرپشن اډې جوړې کړي دي نن چې کوم وزیر اعلی رالو دا لایق تفصیل مستحق دی موږ ته پاکستاني سیاست کې داسې لیډران موږ ته پکار دي چې هغه په عوام وسایل لوټ کېدو باندې ایکشن والی هغې باندې درمند شي دا سیاسي هم نه خټک صاحب دا خو مطلب نګراو ګرانو کتونکو د ملګرو ته زه وایم موږ اکثر دا خبره کوو نو ښار ته هم چې وزیر اعلی پسې چې دی روان شو د هسپتال حکام نو وزیر اعلی هم ورته وایي نو ښار نه مني وایي نو ښار وایي چې موږ ته په نظر راتلو والا کاروي په کار ده نو وایي تاسو ټول فارغ یئ او ما سره ګاډي پورې مه ځئ ځکه چې ستاسو خلاف به کاروي کېږي نو وزیر اعلی هم ستاسو خبره ومنله چې نو ښار نه مني او نو ښار به یله مني چې دا ادارې ټیک شي فرحت شاه صاحب نه به تپوس کوو چې دی د دې حوالې سره څه وایي هسپتال باندې چاپه یاره شکریه مننه بالکل دا وزیر اعلی نگران وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې کومه چاپه یا کوم ایکشن اخیستی دن په هسپتال باندې ډېر بهترین او د ستاینې وړ دی ځکه چې منتخب نمایندګان دلته کې د مخکې نه موجود وو نور سیاسي خلک هم موجود وو پرویز خټک منسټر څنګه خټک صاحب لیډران شته او بلکې هغې څه منسټري هم میلاو ده خو هغې داسې قسم ایکشن نه واخیست اعلان کې دا سیاسي سړی نه دی دا نگران منسټر دی او دا صرف او صرف د الیکشن دپاره راغلی خو د هغې باوجود هغه سره د عوام فکر و او هغه رالی هسپتال ته او هسپتال کې چې څه په صفایي باندې کوم صفایي ټیک نه وه د خلاف یې ډېر سخت ایکشن واخیستو هغې ته یو هفته ټایم ورکړو چې دا صفا کړي ورسره جنریټر هم ټیک نه و باقي مریضانو سره میلاو شو خو چې هسپتال دی الله وکړي چې دا ټیک شي او دا به ټیکېږله چې په دغه پرویز خټک د دې نه لاس وباسي په ایم ټي آی روټس کې چې کومه خبره د بي او جي ممبرانو دپاره دا نو دا چې کم ناست دی کې
یو نشم ویلی یو یا دوه دا به په ټیکي په دای کرایټیریا باندې برابر دي نور باقي چې څو نم ناست دي دا نااهل دي د دې کرایټیریا دا راتي غاښونه دا برابر نه هغه منظوري نه دی پر سټک منظوري نه دا دغه منظوري نظر دی او دا بس نو د هسپتال کې اکشن اغستو بي او جي چیرمن چې کوم دی هغه دې نه خبر نه دی چې څه کول دی او څه نه دی کول صرف او صرف چې کوم دی خټک صاحب سوي بس ما کار باندې لګیا دي نو دا خټک صاحب خداوام مفاد کې کوي خو بیا ټیک تا خو موږ ته ښکارا نه شو چې د عوامي مفاد لپاره خبره رسه کړي صرف او صرف وزیر اعلی صاحب له پکار نه دي چې بورډ اف گورنر چینج کی او د بهترین او د ام ټي آی چې کوم رولز او ریګولیشن جوړ شوي پاغه باندې دا خلک تعینات کیو بیا ګوره چې هسپتال ټیکی نگران وزیر اعلی ته پکاري چې بورډ چې دی سیاسي بورډ دی دا فوري طور ختم کړی شي میډیکل ډایریکټر دی څنګه دا یې خپل وکړو چې انو هغه فارغ کی ډین ډایریکټر هاسپټل ډاکټر نور وزیر عدالت فارغ کړی دی خو نزي دی بورډ ساتلی دی وزیر اعلی ته پکاري چې عدالت د خپل چیف جسټس پاتې شوی دی او د عدالت فیصله باندې په دې احکاماتو کې او د ډین او ډایریکټر دی فارغ کی دا څنګه بي او جي ممبران دي چې د هسپتال نه یو کس بي او جي ممبر چې دی هغه گاډي بوزي 400 لیټر تیل ته اچي شبنان دی باندې اوس کاروایی کیږي وزیر اعلی خپل چې کوم دی هغه ته دغه وړي دي دا غملې ته وړي دي اوم بي او جي ممبران وړي دي دا بي او جي ممبران د هسپتال د خېګړې د پاره غري د خر رولز پالیسي جوړېدو لپاره غري او کنه زما په نظر کې خدا غلا کول دي فرض بھائی ګاډي خبرو کا فرض بھائی ګاډي چې دی نو وزیر اعلی خیبر پختونخوا هغه په نوټس کې درا وستن غواړم نو خار پریس کلب فورم نه مونږ ته وی چې کم گاډي دی نو دا میډیکل ډایریکټر دته اغشته شوی او دا چې فرت وي د بورډ ممبر ته دا گاډي ورکړې دی وا استعماليږي نو فوري طور میډیکل ډایریکټر ډاکټر اقتداري فوري طور سسپینډ کې محکمې نه فارغ کړی شي کم گاډي دی دا دی ریکور شي او دی باندې بایکې اف آی آر پکار دی چې چا گاډي ورکړې او چا سره دی پای پای بس خبره نو خار بای علمانی چې دا کاروایان چې زمونږ کم نو خار دی دا غي کومه مطالبه ده او پوره شي نو بیا به ال نو خار منی بلې ټاکسو کې راځي